الرحیم رب ذوالجلال مما قدیم وفي زیر محفل کراوستم ډېر شکرګزار د علماء کرام چې زه دې جوګه وکړم او دلته راوستم زه په دې اعتماد کې خپل ځان ډېر زیات څه ته وایي چې ډېر زیات ناپوه ګڼم ځان یعنې داسې چې په ډېره تعلیم یافته کې یو جاهل ولرم او زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم 2 منټه تاسو راکړي دي زه کوشش کوم چې په 2-3 منټه خپله خبره راولم دا د رب ذوالجلال په نوم باندې خصوصي انعام دی زه یو څلور ورځې مخکې د عمرې نه راغلم ټولو ملګرو ته به مې دا ویل هغوی پورې څنګه سفر وکړی ډېر خوږ ګوره زه ټول عبادت کوي که به د شیخ سره د معاملاتو دی نو بیا به خفه هغه پاچا هغه یکتا هغه زه عبادت له جوړ کړی د هغه هغه ځای غرونو ته مې کتل چې کله د مکې معظمې نه مدینې منورې ته تلو د 4 ورځو لپاره نو تقریبا چې 4 ګنټو لار د مکې معظمې نه تقریبا چې 10 منټه سړی مزل کې بیا تش غرونه شروع شو 15 ګنټې یا 5 ګنټې صرف غرونه او غرونه داسې لکه ستاسو زموږ غرونه نه دي داسې غرونه لکه چې په پټۍ کې خښته سړی واچوي بیا هغه بالکل سوځېدلې وړښته پرتې بیا څوک په عمارت کې نه استعمالي ما چې سوچ کو چې نبي علیه السلام چې زه زما هر څه په قربان ویم چې دوی به په دې لارو څومره سخت تکلیف تېر کړي هغه وخت کې خو دا لارې ټولې مې وې مې په دې کاڼي مې دا خپسې ایښي د مینه مقصد مې دا دی چې نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې موږ 1400 کاله وخت چې کوم تحریک چلولی دی د دې دین لپاره نو هسې نه راغلی موږ ته خو ریډیمیډ ملو شي ځکه موږ ته احساس نه کېږي ډېر بدرنګ دی هغه سړی چې هغه د هغه سړي ځای دی چې باچا د هغه د مخې د دنیا جوړه کړې ده وایم خدای راستي د وجود نه د ختمولو د سوځولو قابل دی څوک چې په ختم نبوت باندې دعوه کوي ډېر نجس دی ډېر غورځېدلی زه هم دی به دا سود څنګه کوي دا کوم علماء کرام چې نن دا ډله جوړه کړې دلته کې ناست دی د هغې فتنې خلاف چې هغه زما یقین دی زما دننه زما ایمان ماته وایي چې دا سړي کله هم نشي کامیابېدی د چا د مخې چې باچا دا دنیا جوړه کړې ده نو دا به تر اخره پورې زموږ ایمان او تر قیامته پورې راتلونکي هر یو مسلمان هر یو مؤمن مسلمان به په دې کلمون وي چې نبي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم د پس بل نبي راتګ نشته دا اصل کې مفاد دی دا چې کله داسې قسم څیزونه روچي چې دا ستاسو زموږ د ایمان امتحان اخلي دا ازمېښت تا ګوري چې ته د ایمان په پیمانه کې په کوم ځای کې نو زه تاسو ته دا یو ګزارش درته کوم چې کله داسې قسم څیز راشي په میدان کې ودرېږي چې تاسو ته پته لګي چې ستاسو ایمان شکر الحمدلله مضبوط دی آخري خبره کوم ځکه چې ما سره وخت زیات کم یو ډېر زیات پوهه خلک عالمان داسې زه د هغې ټایم خرابول نه غواړم په دې سره سره نورې هم فتنې دي زه چې نن زه تاسو ته هغه هم ویم ګوره ځای په ځای دلته تعویضګر ناست دي د دې خلاف هم ټیک شوه په جومات کې ځي هغه وي پیرې راځي اپریشن وکړي د دې خلاف هم ځي ټیک ده دا ځای په ځای چې په وړه وړه خبره باندې ځي دلته کې چا سنت وي او که نه یو بدرنګ زوی وي سنت وي اته پکې اجراګان ګډېږي د دې خلاف هم ځي ټیک ده که نه ځي دا کار ما ته دلته کې ناست وم دلته په پېښور کې وټ پلازا وي چې د هغې خلاف هم وموزلو مې زه خو 2000 لاړم او ما ته ګوډه کیمره مې وړه دا زما کار نه دی دا ستاسو کار دی چې تر څو تاسو نه راوړئ که نه زما لاس نه مضبوطېږي تاسو را خدای پاک په دې ځمکه کې کوم ځای درکړی دی او کوم مقام یې درکړی دی نو زه تاسو ته ویلی نه شم تاسو په یو اواز وګورئ دا څومره خلک راغلي علماء کرام ته زه دا ګزارش کوم چې تاسو میدان ته روزه دا وخت د ممبر نه دی په ممبر به خبرې کوو خو بهر به وځو سودخور ته به وایي چې دا کار دی بدرنګ ته به وایي چې دا کار دی غلط نو ګرځو به نو تاسو ته دا یو ګزارش کوم چې تاسو هم وروځئ ستاسې چې څومره څومره فتنې دي نو هغه په مسلو نه حل کېږي میدان عمل ته وځو چې چا د مرګ سره جنګ کړی دی عمر یې ګټه کړې ده الله تعالی دې ستاسو ټول په ژوندونو کې برکت واچي او د علماء کرامو یو ځل بیا ډېر زیات ډېره مهرباني جزاک الله